وای باران په چکدره وشو خرې د راموړې ویوړلې په سوات کې غفلت چا وکړو او سزا یې چاته میلاو شوله باجوړ کې سوات کې چې کوم کسان ویوړلی شو د هغې پر خلاف باندې تجاوزاتو باندې کار شروع شو او د غریب ولس ټول ټلې ختمې کړلې په هغې کې ډېرو خلکو ورته خپل انوسي وښودله چې یاره دا زموږ انوسي ده او عدالت د طرف نه موږ ته راکړی شوې ده بیا هم د هغوی هوټلې ورانې شولې کله چې امیر مقام هوټل ته ورورسېده اوس نو وایي چې د امیر مقام هوټل چې دی دا اخیستی شوی د دې انوسي شته دی نو یا د شاته انوسي چې کومه موجود وه هغه هوټلې به هم نه ورانولې او مخې ته به یې اوس د امیر مقام هم نه ورانولې نه به چا به څه نه ویلې یا چې کوم انوسي نه هغه به وران کړي وي نو بغیر انوسي والا به پاتې شوي بغیر انوسي والا به وران کړي وي دا د عوامو خبره وه د امیر مقام له دا پکار چې څه وخت دا هوټلې ورانېدې پکار دا وه چې د په هغه ټیم کې دا بیان ورکړی وی چې د اوس مزاحمت او اوس د انوسي والا په باره کې خبرې ورکړي پکار و چې هغه ټیم کې دا خبره کړې انوسي والا چې کوم دي چې دا دې نه ورانېږي او غیر قانوني چې کوم دي خو بس غیر قانوني شو اوس امیر مقام چې کوم دی هغه هم پکې راګونې تړلی شوی دی اوس به ګورو چې امیر مقام دروند دی او که الیامین ګنډاپور برید درانه دي اوس به ګورو د خیره سه په کې پی کې خو حکومت د 804 دی امیر مقام پکې د وفاق سړی دی اوس یې ګورو چې امیر مقام دروند دی او که الیامین ګنډاپور دروند دی تاسو یې د چا په باره کې وهئ